والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. دې حدیث شریف کې او درې مباحثو ته خیال کوئ. اول بحث سندی خبرې ده دې حدیث. دویم بحث مختصر تشریح او تحت لفظی ترجمه د حدیث او حل د الفاظ مفرده او د حدیث او مسائل مستنبطه من الحدیث. دریم بحث مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره. اول بحث سندی خبری. امام بخاری استاذ د عبدان دا د عبد تسمیه ده. دا سوکو دا عبدالله نومو ابو عثمان عبدالله ابن عثمان ابو عبد الرحمن او کنیت ابو عبد الرحمن. عبدان ورته ځکه وایي چې د په اسم محض او کنیت کې دو عبد را جمع شوي، عبدالله او ابو عبد الرحمن. نو دوه ځله پکې عبد و، نو ځکه ورته عبدان وایي. لکه حمد ته چې حمدان وایي. خو ګورئ دا د تثنیه او اعراب په د مفرد جاری کیږي. حدثنا عبدانو اعراب په د مفرد ځکه جاری کیږي چې دا نوم د شخص معین دی. عبدان بیا روایت کوي د عبدالله نه. د دې عبدالله نه څوک مراد دی؟ د دې نام عبدالله ابن المبارک امیر المؤمنین فی الحدیث او دا د امام ابو حنیفه شاگرد دی. د امام بخاری رحمه الله د امام بخاری استاذ عبدان دا د امام ابو حنیفه د شاگرد دی. د امام ابو حنیفه او د امام بخاری په منځ کې دوه واسطې راغلي. او عبدالله ابن المبارک د امام ابو حنیفه داسې شاگرد و چې دی وی لولا الله اعانني بابي حنیفه وسفیان لکنت کسائر الناس. که خدای زما مدد نه وی کړی د ابو حنیفه او د سفیان لارې راته نه وی ښودلی، لکنت کسائر الناس، زه به هم د عامو خلکو په شان یو عام سړی وی، هېڅ به مې هم نه وی. څه چې دي دا مې د ابو حنیفه او د سفیان نه زده کړي. قال اخبرنا یونس عن الزهری. ها پکې راله دې ته ها د تحویل وایي. تحویل څه ته وایي؟ الانتقال من سند الى سند آخر. او مقصد په تحویل کې څه شی؟ مقصد پکې اختصاری، چې اختصار په سندینو کې وشي. سند د یو ځای نه تللی په یو راوی ودرېدلی، دی بل ځای نه تللی په دې کم راوي چې ودرېدلی دی ته ملتقا وایي. څه ورته وایي؟ دلته یو عجیبه شان تحویل شوی دی. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبدالله. او دی بل سند کې ها وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبدالله. د امام بخاری دو استادان دي، بشر ابن محمد او عبدان، او دواړه روایت کوي د چانه؟ د عبدالله ابن مبارک. هلکه پې پوه شي ملتقا څوک دی د سند؟ عبدالله ابن المبارک.
خو قاعده دا ده چې دا ملتقا د سند سره خوا کې ذکر کی د ها سره خوا کې ذکر کی او دلته معامله بل شان وشو دا اولنې سند د عبد الله نتیر ک قال اخبرنا یونس عن زهری ته ورساو دا بل سندم حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري التم زهري ته ورساو دلتم زهري ته ورساو د عبد الله نتیر شو اختصار پکې را نغله د تحویل مقصد پورا نش جواب دار چې زهري له زکه ورساو چې په اول سند او دویم سند کې لک فرق پکې دا ده چې عبدان ددن امام بخاری چې روایت کوي دا په اخبارنا سره کوي خیالم ده قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس او دا بل د بشر سند چې دا په حدثنا سره ده امام بخاری وی حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله هغه په تحدیث سره ده دا په اخبار سره ده دا یو فرق دیم فرق دا دی چې د عبدان په سند کې د عبد الله یو استاد ذکر کوي د عبد الله المبارک یونس قال اخبرنا یونس عن الزهری او د بشر ابن محمد په سند کې د عبد الله المبارک دو استادان ذکر کوي قال اخبرنا یونس و معمر الکه په ځای پوهیږي دا دو فرق او دریم فرق دا دی چې د عبدان په سند کې د عبد الله ابن مبارک استاد یونس د چې د زهری نه روایت کوي دا روایت بل لفظ کوي هو به هغه لفظ نقل کوي چې کوم زهری ویلې ده او د بشر ابن محمد سند کې یونس خود زهری نه هغه لفظ نقل کوي چې کوم لفظ روایت بل لفظ کوي او معمر د زهری نه روایت بالمعنا کوي نحوه یو سره ویل کړه نحوه کې عبارت بالمعنا ته اشاره او په مثله کې روایت باللفظ ته اشاره یلکه تاسو خبره پوهی کې دا درې فرق پکې وو نو درې خبره تاسو ته وشوي په سند کې یو د عبدان بارکی دیم د حاد تحویل بارکی او دریم د سندین په من کې د فرق بارکی حاد تحویل بارک کے در خبر کوم مولانا زکریا رحمہ اللہ و ادا خا دا خا حاندا خا مانا الاخر الحدیث جمهور محدثین و اینا حا دا حا یا ممدوده دا که مقصوره دا دا دیر رای دا رچ دا مقصوره دا حا صحیح شو بازی وی ممدوده دا دا مختصره دغه نه ده د سنه مختصره ده تحویل نه سنه تحویل نه او بعضی وی وصح الاسناد نه مخففه ده بعضی وی د حائل نه مخففه ده تاسو به پوه شئ نه تحویل نه چې مختصره شي دا به کار اسانه شي تحویل دی ته وی چې انتقال د سند نه بل سند ته وشي او په ها کې هم انتقال کیږي د سند نه بل سند تاسو په خبره ورسېدئ که ونه رسېدئ ستاسو سر په دې خبره خلاص شي که خلاص نشته او دلته ورسره واو هم ذکر کړی دی امام بخاري دې ته اشاره کوي چې دواړه سندونه زما دي وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري بیا زهري سوای قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تشریح حدیث تو وګورئ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر سخی په خلکو کې
رسول الله دا مرفوع ده د کان د پاره اسم ده او اجود الناس دا خبر د کان ده نو منصوب. اجود د جود نه ده او جود سخا ته وای. الکه د جود او د سخا په منځ کې فرق شته که دواړه یو شی دي؟ بعضې وایي دواړه یو شی دي او بعضې وایي فرق پکې شته. خدای او رسول ته جواد ویلی شي، سخي ورته نه شي ویلی. فرق پکې څه دی؟ فرق پکې دا دی چې جود اعطاء ما ینبغي لمن ینبغي ته وایي. جود څه ته وایي؟ اعطاء ما ینبغي لمن ینبغي. مناسب شی مناسب سړي ته ورکول دی ته جود وایي. مولا او طالب ته په هدیه کې کتاب ورکې دی ته جود وایي. هلکه پې پوه شي. اعطا د ما ینبغي د وکړه کتاب د چا ته من ینبغي ته. او ګلکار ته رمبی په هدیه کې ورکې او یا ټاټکی ورکې نو دا اعطا د ما ینبغي شولې من ینبغي ته دا جود. او سخا مطلق اعطا ته وایي. نو د جود او د اعطا په منځ کې عموم خصوص مطلق سخا مرتبه ده لا بشرط شی شوه او جود مرتبه ده بشرط شی شوه. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. دویم فرق دا دی چې جود اعطا بلا عوض ته وایي او سخا مطلق اعطا ته وایي که عوض پکې وي او که نه. لہذا د خدای او د رسول ورکړې ته جود وایي ځکه هغه بلا عوضي نه، چا نه څه نه غواړي. دریم فرق پکې دا دی چې سخا دا اعطا د جواهرو ته وایي او جود اعطا د جواهر او اعراضو د معارف او د علومو تم وایي. د علم ورکول دی ته جود وایي، سخا ورته نه وایي. صحیح شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجود الناس. هلکه په دې ځان پویه کړئ چې دوه قسمه اخلاق دي، یو ته اخلاق حسنه وایي، یو ته اخلاق سیئه وایي. انسان کې د تصوف مقصد هم دقه دی چې اخلاق حسنه بنده کې پیدا کړي او اخلاق سیئه ترې لرې کړي. اخلاق حسنه هم ډیر دي، اخلاق سیئه هم ډیر دي. رؤوس د اخلاق حسنه او لس دي او رؤوس د اخلاق سیئه او څو دي؟ لس دي. په دې لسو کې بیا حسنو کې ضروري دوه خبرې دي. څو دي؟ دوه خبرې دي چې ضروری دي چې یو جود دی او بله تواضع ده. رجع د دې لسو د دوو ته کېږي، جود او تواضع. او د لسو اخلاق سیئه او رجوع هم دوو ته کېږي، بخل او تکبر. بخل ضد د جود دی او تکبر ضد د تواضع دی. تاسې پې پوه شئ. نو مسلمان کې دا دوه خبرې به وي. جود به هم پکې مسلمان بخیل نشي کېدی او بل تواضع به یا عاجزي به یې پکې. او اخلاق سیئو کې دا دوه څیزونه د دې دوو ضد دي. د جود ضد بخل دی، بخیلي، بېدینه سړی بخیلي. ځکه هغه په خدای یقین نه کوي چې دا پیسې ورکړم دا ماله ذخیره کېږي، بس وایي چې لاړې خو ورکې شوي. او دویم پکې تکبر یې ځان ډېر لوی ګڼي، زه ډېر لوی سړی. تاسې په خبره پوه پوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره جود استعمال که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس. ځکه د اخلاق حسنه و هغه سر او بنیادي چې کوم صفتونه دي دوو کې یو جود دی، نو ځکه ورته جود ثابت. حدیث کې دي چې سخي قریب دی خدای ته او قریب دی جنت ته او بعید دی د دوزخ نه، او بخیل بعید دی د الله نه، بعید دی د جنت نه او قریب دی جهنم. هلکه پې پوه شئ. او داسې مې اورېدلي دي چې عالم بخیلی، علم څومره لویه مرتبه ده. جاهل عالم ته رسېدی شي؟ نه. خو عالم بخیل نه جاهل سخي غوره دی. تاسو خیال دی خبرې ته؟ د عالم بخیل نه
جاهل سخی غوره دی ځکه جاهل سخی چې کوم دی دین له ډېره پیدا رسوي جاهل سخی عالم بخیل دی پکې نه بل سخی عالم به پیدا شي هغه که یو که نه څه خبره نشته خو چې جاهل او سخی هغه دین له ډېره پیدا رسوي تاسو یقین وکئ داسې ده اوس د عالمانو نه د جاهلان چې مدرسې چلی تاسو یقین وکئ درجې کې ابتدا اوچت عالمان ټول بخیلان دي اکثره الا ماشاءالله دي که نه دي او بیا چې ته تپوسو کې تاویلونه کوي وایي دا موږ چې خلکو له سبق ښیي دا څه سخا نه ده هلکه دا هم سخا ده خو یو 200 روپۍ او 100 روپۍ هم کله ورکوه کړه تاسې پې پوه شئ نو رسول الله سلام څه و اجود الناس په ټولو خلکو کې ډېر سخي و دلته به یو اعتراض وارد شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خو به کور کې ډېرې فقر او فاقې وي اورېدلي هم دي واقعات نو سخا یې په څه کوله جواب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فقر او فاقې د جود د وجې نه وي سبب یې څه و سبا چې و زوک برار ټولې ورکول ځان له هېڅ هم نه پرېښود حدیث دی چا ورته ګډه راوستې وه ګډ او بس ذبح یې کوی د عایشې رضی الله تعالی عنها ټول تقسیم که ګاونډیانو مازدیګر راغې وایي څه پاتې دي عایشې رضی الله تعالی عنها ورته ویلې صرف دا مخکې دغه خپه مې پرېښې ده دا مخکې دغه څه ورته وایي پتون ورته وایي دا مخکې لاس مې د ګډ پرېښې دا د نبي علیه السلام ډېر خوښ و دا پاتې دی نو ټول ختم شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته نه ټول پاتې دی دا ختم شوی ځکه چې هغه پاتې دی موږ ته به بدله میلاویږي او دا خو پخپله وخورو د دې بدله خو نشته هلکه تاسې پې پوه شئ دومره جود او سبا له به کېږي سبا له بیا هېڅ هم نه ولوکوه دویم دا دی چې نبي علیه السلام باندې دا فخر او پاخه اختیاري وه نبي علیه السلام خپله خوښه کړې وه هلکه یو تارک الدنیایي او یو متروک الدنیایي یو دای چې دنیا یې پریښي بله دای چې دنیا دی پریښي او پیغمبران او بزرگان دی چې دنیا نه خوښوي دا تارک الدنیایي د دنیا موقع ورته راشي بلا پیسو موقع ورته راشي دی وایي زه نه خوښوم دې ته تارک الدنیا وایي څه ورته وایي تارک الدنیا او یو دای چې منډې را منډې ښې ډېرې وکړي څه ورته میلاو نه شي نو دې ته متروک الدنیا وایي کمال څه دی ترک الدنیا چې دنیا په خپل اختیار پرې تاسو یقین وکړئ چې دا ډېره غټه مرتبه ده او دا اسانه نه ده دا اسانه نه ده یا ښه امیر صاحب ته اوس ووایي چې راځئ او سکول کې د استاذ کوو دا بخاري شریف پرېږدی 50,000 روپۍ به دې تنخوا وي نو بیا ورځي به که نه چې اوس دلته ناست دی نه دې ته متروک الدنیا وایي او که ورته یې مړه 50,000 روپۍ سره وایي ما ته دا سبق ښه دی څومره خوږې خوږې خبرې دي احادیث دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مجلس به 50,000 روپۍ پر एकदम نو بیا به دې څه شي تاریک الدنیا به شي تاسو یقین وکئ چې داسې ده تاسې پې پوه شئ پې پوه دا مولیان چې دي اکثره تاریک الدنیا نه دي متروک الدنیا دي منډې را منډې ښې وکړي را وکړي تاسو په خدای یقین وکئ چې داسې ده او موږ خلکو ته وایي چې علماء ترک دنیا کړي دا دنیا سره محبت دا ټول دروغ دي اکثره مولیان متروک دنیا دي تاسو یقین په خدای وکړئ چې متروک دنیا دي که ورته میلاو شي نو بس په منډو منډو ورځي داسې ده که نه ده چې میلاو شي ورته په منډو ورځي تاسو په خدای یقین وکړئ چې داسې افغانستان کې ډېرو ملایانو سبقونه د وظیفو دپاره پرېښوده درس پرېښوده درس او تدریس وظیفې دپاره غټ غټ علما قسمه غټ غټ علما ولیدل غټ غټ مدرسین شیوخ سبق یې پرېښوده حدیث و درس او بس وظیفه د تنخوا پکې ډېر او دلته هم داسې ده که نه د مدرسین عالمان سیاست ته لاړ شي هغې کې خو پیسې وي که نه او زنده‌باد او د مرده‌باد چغې یې پکې دا خو ډېره مزه کوي که نه دې کې خو سړی ډېر په هوا شي ګاډي ته مخکې وروسته رواني دا که نه ده دا دقه قصه ده دا چې تاسو ته میلاو شي تاسې هم ورځئ سبق پرېږدئ نو دې ته ترک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا پرېښودل دا اختیاري و هغه تارک الدنیا و
متروک الدنیا نو نزکه جود او سخا پکې و. وکانا کی ضمیر ده چې نبی علیہ السلام تراجی دغه اسم شو او اجود ما یکون دا اجودای خبر ده او اجود مضاف ده ما یکون تا. وکانا اجود ما یکون فی رمضان او ډیر سخی بو کېدلو د کې په رمضان کې چې کله په رمضان کې شنو ډیر سخی بو ولی ځکه رمضان د برکتونو میاشت ده. الله تعالی په خلکو باندې جود کوي بلا سيزونه خلکو له خدای ور کوي نو چې خدای بلا سيزونه خلکو ته ور کوي نبی علیہ السلام هم التخلق باخلاق الله ځان به متصف ک بچا باندې د خدای په صفت باندې د خدای جود صفت به ځان کې پیدا کړي ورکړه خلک هم ورکړي کوي پکې کنه. او بیا حين يلقاه جبريل چې کله به ورسره جبريل علیہ السلام میلاو شو جبريل علیہ السلام بچو ورسره کله میلاو شو نو بیا بسو بیا به نبی علیہ السلام سما سخا کو دا ولی ځکه جبريل علیہ السلام ملکی صفات حاملو او نیک صحبت د نیک سړي صحبت کې برکتی کنا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باغ صحبت نه دا تاثر واخیستا چې ملائکو خو دنیا نه د خو خبر د بم بس بیا مصرفونه شروع هغه صحبت اثر به پیوش دنیادار خلکو سره د مالدار او کاروباریانو سره چې دوه درې ورځې تاسو ومنګه کینو نو متاثر کی او د طالبانو سره چې سره ناشتي نو سره دنیا نه متاثر کیږي دې طرف ته سړي روزي ته تلین دي کړه چې دنیادار سره دوه درې ورځې کې ناشتي نو سره مړ بد سره سمره گاډه دی او دا پیسې دی ور سره ومنګ هم دسي ګرځو بس است شوق دې پیدا کیږي کنه تاسو په خدای یقینو کې شوق پیدا کیږي او چې د نیکانو دې طلباو سره ناشتي نو سره خوشاله ما بس ورکی کا دا خزندگی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بچ جبرئیل علیہ السلام میلاو شنو دیبا دین متاثر اس ارسب ختم کړ. وکانا یلقا جبرئیل بکل رات وکانا یلقاه فی کل لیلۃ من رمضان او راتب په هر شپه کې د رمضان په هر شپه کې براتا پيدارسه القرآن درس کاو به دلر د قرآن الکه به پوښي پيدارسه القرآن درس به ور کاو دته د قرآن دور به ور سره کاو دور دغه فائدہ سوا دغه فائدہ دا چې تصحیح د الفاظ د قرآن وشي دیمه فائدہ پکې سوا دیمه فائدہ پکې داوا چې رمضان شریف او د قرآن تعلق دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توجه قرآن ته برابر شي الکه هغه وخت ټول قرآن نو کنه ټول قرآن به ورته ویلې کنه بعض چې کوم منزلو درای دی بعض وای چې ټول به ورته ویلې بیا به چې کله جبرئیل علیہ السلام فارغ شي چې کوم به نازل هغه به نبی علیہ السلام ته یاد او چې کوم به نو نازل هغه به هیرس غیر منزل به بیا لورو نازلې ته نبی علیہ السلام به بیا یاد او دیم قول دار چې نه هغه قرآن به ورته تیراو اړاو چې کوم به نازل او منزل به ګوره د قرآن اطلاق بچا کیږي په بعض قرآن باندې کل قرآن باندې هم کیږي په بعض هم کیږي لکه د کتاب اطلاق چې بچا کیږي په کلم کیږي ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فی الکه تاسو په پوښتنه درته اطلاق په کل کتاب شوه او په سورته جن کې ان سمعنا قرآنا عجبا ان سمعنا نو قرآن ټول اورېدل او کله اورېدل نو لکته قرآن ویلې بعض ته نو دلته لکته چې ویلې ټول قرآن ویلې نو بیا به څنګه و چې جبرئیل علیہ السلام سره به د قرآن مکالمه وکړه فل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لام د تاکید د خامخا نبی کریم صلی الله علیه وسلم با اجود بالخير ډیر سخی وو په خیر من الريح المرسله د خوشی شوی باد نه من الريح المرسله د هغه باد نه چې کم خوشی شوی دی تاسو به پوښی د خوشی شوی باد نه د باد سره د نبی علیہ السلام د جود تشبیه ورکړه دا ولی یلکا باد 200 دشمن ګوري هر سړی ته هوا ورزي دا وروي چې دا دشمن د دې لاوا نه ورکوم سیلای چراوه کی پټولو خلکو په نیکانو بدانه د نبی علیہ السلام جود بم داسې عامو د ریح مرسله سره تشبیه د په عموم کې بلکې د بعد نه د نبی علیہ السلام جود خو
وجه د شبه چې عموم دی دا په مشبه کې ډیر و د مشبه به نه او مشبه به خو اقوای د مشبه نه خو دلته اقوا ده ځکه چې هغه تشبیه د چا د غیر معلوم ده د معلوم سره تشبیه د غیر مانوس ده د چا سره باد خو ټولو خلکو ته معلوم دی لکه د نبی علیہ السلام جود د باد نه ولې زیات ځکه باد کې کله کله ضرر می اور دې بل کړی او تیز سیلای راشي او بس کور دې وسوځي او د نبی علیہ السلام په جود کې ضرر نه و د مدادا چې باد په نامناسب ځایونو هم راځي کله کله باد په ډیرانم تیری او د نبی علیہ السلام جود په نامناسب ټولو خلکو ته وو او په نامناسب ځایونو کې نه و ځکه جود خو څه ته وایي اعتاد ما ينبغي الی من ينبغي چې چاته مناسب وي کنه او ډیران خو غیر مناسب دی نو میځه خلکو ته خو نه کوو کنه نو د نبی علیہ السلام جود چې کوم دی دغه نه زیات دریم بحث مناسبت د حدیث د کتاب باب بدء الوحی سره مناسبت سره الکه باب کې بیان د بدء الوحی او حدیث شریف کې اثر د وحی ذکر کوي چې اثر د وحی چې د جود الکه په پوي چي دیم بدء الوحی کې بیان د ظهور د وحی ده څو او د حدیث شریف کې بیان د بقا د وحی ده او بقا د وحی په مدارست سره راځي په یدارسه القرآن تاسو په خبره باندې پوه شئ کې به پوه نه شئ په یدارس درې مناسبت ده چې بدء الوحی کې بیان د شروع د وحی وا او د حدیث کې زمانه د شروع د وحی خي وحی کله شروع شوی په رمضان کې نو د حدیث کې د رمضان ذکر ده مناسبت د سره د بدء الوحی سره مناسبت راغی سلورم مناسبت بدء الوحی کې بیان د ظهور د وحی او چې وحی ظاهر شوی ده او حدیث شریف کې د ظهور د وحی چې چا په ذریعہ شوی او چې جبرئیل امین علیه السلام دغه بیان دی بدء الوحی جبرئیل علیه السلام راغله او کنه نبی علیه السلام سره نو حدیث بالکل د باب سره مناسب شو بس دی درود شریف الله